نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة البجمان در الشرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن جمعة إن شاء الله 18 तारीख 9 महीना 2025 बल्कि दर रबीउल अव्वल म्याश हम पर ख़त्म दो दा और 7 सितंबर म्याश हम पर ख़त्म दो दा द क़ैदियानियत खिलाफ मुंग बयान शुरू करो तासु तमादा खबर मखी कड़े व तेर शवी जुमातुल मुबारक पर रस बांधी चिपरी सगीर वो पाकिस्तान ला नव जोड़ क़ैदियानियान पदे मल के पदे बर सग़ीर के खपल तबलीग जारी हर किस्म निज़ाम सर देव बराबर हो देव पद कॉलेजुन खपली यूनिवर्सिटी कॉलेजुना तालीमी निज़ाम सर हम दखपलो शागिर्दान तरबियत पे कहो मुफ्त पे खल्को त तालीम वर्खो खो बरी सग़ीर बांधे दा पितना डेर बबार अक्सरियत बांधे ज़्यादा शवी हुआ और दबार मलकों न पसी फंडिंग होम के दो मजबूत खुदा फितना पर मुकाबले द जिहाद की राउचत शेवा ची पेरंगियानु राउचत कड़े वा ची दा जिहाद नुम पर मुसलमानान की कमज़ोरे की खो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंग तासु लदा से उलमाए किराम रकड़ी दे हक परस्त उलमा चाहेउ पर सग़ीर बांधी दखल वक़्त सरा डेर मजबूत मुकाबला कवला और कड़ीदा शहादतुन वर्कड़ी दी बेचिकम वक्त की पाकिस्तान जोड़ शो 1947
نو په پاکستان کې اولنې وزیر خارجه هم دا قیدیانی و. دا تاریخ لیکلی دی. نو الډ چې دا وزیر خارجه شو اولنې کس د پاکستان وزیر خارجه قیدیانی، نو دیو خپلو قیدیانیانو ته ډېر مضبوط فنډینګ نور هم شروع کړو. الله رب العزت په پاکستان خاوره باندې علماء کرام خپل یو تحریک نبوت یو تحریک شروع کو ورته ختم نبوت. مشران عطاءاللہ شاہ بخاری صاحب، شاہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ، محمد یوسف بنوری، غلام گوز ہزاروی، مفتی محمود رحمہم اللہ، خود دیو خپل تحریک شروع کو. د دیو مشن داو چې زمونږ نه دا مسلمانان دا قیدیانیان خراب نکی. زه به تاسو له یو مثال درکما. دا نن دور کې چې زمونږ دا مبلغین حضرات دا روزه لګي، چیلې ته ځي، څلورو میاشتو ته ځي، دا سیسټم هم د پرې صغیر نه شروع شوی دی. په دې پسې هم شاته لوی بیکګراونډ دی. کم وخت کې چې پیرنګېک د دې ملک لاړو، په دې ملک کې افراد تفریح شروع شوه. نو اندوال لاړل، اندوالو خپل یو تحریک شروع کو چې ګوره مونږ ما غزاړه اندوال خو په دې کې دا کمزوري مسلمانان علما لیکي، تاریخ لیکي چې 2 لاک مسلمانان دی واپس اندوان کړل. مولانا الیاس رحمت الله علیه یو د بدن ډېر کمزور او د رنګ نه تور او داسې غټ عالم هم نو، خو اخلاص و. هغه چې خدای د مسلمانانو خرابېږي. جوشي په نام دیو بیا تحریک سٹارټ چې اندوان به په کوم ځای کې تل خپل تبلیغ به کوو، مسلمانان به هغه ایریا ته تل او د سوریزې په شکل کې بدلل او هغه خپل تحریک شروع چې کوم مسلمانان دیو اندوان کړو هغه واپس مسلمانان کړل. نو هغه تحریک له الله یو جامه ورکړه. هغه تحریک الحمدلله په ټول دنیا کې قابل مستند چلیږي لګیا ده او د الله وسره भरपूर امداد دی. د الله لاس ته پکی، د الله قوت ته وسره ډېره دنیا یې سمه کړه. د تبلیغ په وجه باندې ډېرو خلکو مسلمانانو ته الله هدایت رهنمایي وکړه. نو زموږ په پاکستان چې کله آزاد شو جوړ نو قیدیانیان نور په پاکستان کې یو مستند او مضبوط شول. خلق اړول پل مذهب تا دو علماء په پارلیمنت کې مفتی محمود رحمهم الله
غلام قوس هزاروی رحمت الله علیه دا امنیگانو او تحریک د ختم نبوت په سلسله کې شروع ده بار عوامو ذهن سازی کوي علما غلام قوس هزاروی رحمت الله علیه او مفتی محمود رحمهم الله اغدن د پارلیمنت د قانوندان ذهن سازی وکړه ذوالفقار علی بټو شهید رحمت الله علیه دی خبر ته آماده کو چې دا خلق کافران دي مرتدان دي او قانون سازی په دې پکار دا چې دا د پاکستان په آئین کې کافران ولګل شي اقلیت و تاسیس د اسلام په نام جامه باندې دا لوی داغ دی خو د حکمران خپل یو اصول وي ریاست چې څوک دغه کوي نو طلب ته ریاست په دیو پسې بار بار خطونه ولېږل په ځلا چې تاسو پارلیمنت ته حاضر شئ کافران هم منتخب کوي کافران هم جوړوي دی ریاست له نه راتلل قیدیانې اوس هم د پاکستان ریاست نه تسلیموي آخر د دې یو مشر ناصر مرزا دا د غلام محمد غلام خبیث لعنتی دا غ یو نسه ده هغه په پاکستان کې د دې قیدیانانو مشر چاغه طلب کو لوی باسته یو څو خبرې تراغلم چې کله دا طلب کو نو مفتی محمود رحمهم الله په پارلیمنت کې پاسه دا ناصر مرزا موجود دی خو نور مفتی محمود رحمهم الله ذهن سازی کړی دا خود دې خلاف بیان وکړ بیا د دې وی واستغفل منشا پیش کا دې چې کله خپل منشا پیش کوله خپل دلایل ول یو دلیل پکې دا وی بټو صاحب وی په دې پارلیمنت کې ستا چې څومره مذاهب فکر ناشتي ټول یو بل ته کافران وای برویل حضرات دوی بندیانو ته کافران وای او دوی بندیان حضرات برویل ته کافر وای نو خیر دې مونږ ته پکې کافران وای دیو ټول یو بل ته کافران وای پارلیمنت خاموش شو یو ناشنا نقطه پیش کړه مفتی محمود رحمهم الله ته ولا بټو سے بتوي جواب ورکا خلاول ځان په دې خبره ذهن ساز پوي کوي تاسو ته ما ویلو چې مخکې د بني صغیر د پیرنګي حکومت تیر شوی و نو پیرنګي خو یو چال چلی
نو بیرنګي دا چال چلولې و چې په خلکو کې دا خبره مشوره کړې وه چې دوی بندیان کافران دي او دې بندیانو کې دا خبره چلولې وه چې بریلیان کافران دي بغیر دلیله او په دې طریقې کار به خپل ریاست او حکومت چلوو مفتی محمود رحمه الله چې دوباره پاسې دو بیان اسٹارٹ بیان کې وای مونږ چې چاته کافران وایو خو په دلیل باندې ثبوت باندې وایو به ثبوت نه وایو زمون مذهب دا الله رب العزت وایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وای څوک چې قبرونه ته سجده لګي د غیر الله نه مدد غواړي زمون په مذهب کې په اسلام کې هغه ته مشرک وایي او مشرک کافر دی څوک چې د غیر الله نه مدد غواړي او د الله په مقابله کې یو سړی شریک پیلاوي قبرونو ته سجده لګي موږ د چا نوم نه اخلو هغه ته اسلام وایي کافر او مشرک او دا خلک ته چې موږ ته په کوم بنیاد باندې کافران وایي وای دی وای چې دا عاشق رسول لدی دوی بندیان حضرات وای زموږ اسلام دا وای چې کوم سره د الله او د الله د رسول سره محبت نه ساتي او داسې محبت چې د خپل اهل لا د بچینا د خزنه د خاندان نه د ارسنه ما سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیات محبت ساتي کنه ساتي نو لا یؤمن احدکم دا آیات مبارکه چې دا مؤمن او مسلمان نه دی نو وای موږ هغه ته مسلمان نه وایو دی وخت کې بټو سیب کې نشته مفتی محمود رحمه الله تشریف کې وستو تحریک لبیک والا پاسې دل برویل حضرات هغه ته وې چې څو قبرونو ته سجده لګي هغه ته موږ هم کافر وایو ډېر بیان هغه مو کو به مفتی محمود رحم الله پاسې دو ناصر مرزا ته وې وای تم مسلمان خو په یو شرط ته غلام ته لعنتی په هغه باندې لعنت وایا او نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین عقیدتاً تسلیم کا خو په دې پارلیمنت کې وتنا غلام خبيث لعنتی ته لعنت وي په هغه لعنت وي تم مسلمان هغه دې خبره نو ورستش ذوالفقار علي بټو شهید دغه وخت کې د قلم نه کار واغست خدای کې د یو نقطه وي مفتی محمود رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلي په دې مسله کې وی غلام د مازیګر د مسلم دی دا غره 29 غنټه دا باش شوه 29 غنټه وی د مازیګر د مسلم دی غلام بوس هزار ولا تبار بار و چې سیب مازیګر موس قضا کیږي وی ما بزان غلیک وی مسله کې وی که اوس مونږه پاسې دا مسله ختميږي خیر دې مست قضا شي قضا به راو ګرځو غلام بوس هزار بار بار ز تنگ کړم
چې مازدیګر مونځ قضا کیږي وای دې کې زموږ د منځونه قضا شوي دي خو ذوالفقار علي بټو شهید د قلم نه کار واغستونه د دې څو فواید درته ویم الحمدلله په 1974 کې په دې باندې د پاکستان په آئین کې دا کافران برقرار شول دیو په مخکې اجل عمرو لبتل د دیو په پاسپورت کې به لیکل مسلم وای د دې په پاسپورت کې مسلم نه لیکي کافر لیکي د مذهب په اعتبار سره قیدیانه لیکي اسلام نوم یې ختم یو د دې د فائدو وشوله چې د دنیا خلکو ته دا معلومات وشول چې د اسلام په دامه قیدیانه یو لوی داغ و خلکو ته دا شعور رال بلدار د پاکستان په آئین کې دا په اقلیت کې وګرځیدل یو دنیا تپته ولګیدا چې د پاکستان په آئین کې قیدیانه د يهودي بچي د بیرنګي بچي دا کافر جوړ کړش یو بدیو مخکې خپل دعوت تبلیغ خپل چلولو یو بدیو باندې دا مضبوطه پابندي ولګیدا چې د دې نه پس په تخپل تبلیغ نه چلے د دې په تبلیغ پابندي دا دیو په مخکې خپل جماعتونه جوړول یو د دې عبادت خانه چې کم دي دا به خود د دې نه پس په عبادت خانه نه جوړه د دیو په تبلیغ باندې پابندي په عبادت خانه باندې پابندي د دیو په جلسو په جلوس پابندي څومره فائدې وکړه د قانون په لحاظ سره چې یو سړی وګرځيږي اوس که چېرې دا قانون د دې لپاره نه به جوړ شوی زموږ زه دا وایم مونږ خو د پاکستان هغه ډېر کمزوري مسلمانانو یقین په الله وکړي چې ګورې په سلو کې به 50% قیدانه وي وجه څه ده د دیو تبلیغ ډېر ناشنا دی دیو درته د کینیډا ویزه جاری کوي او دنیا خود ته سامنے کوي او تا د خوخي خزم د ته پیش کوي چې دې کې د کومه خدا خو خدا دام د ته په نکاح کوي کاروبار هم در کوي روزګار هم در کوي نو زمونږ د نیمچه مسلمانان خو به د دنیا د ټینګي نه نو د سو فواید چې قانون سره دیو کافران جوړ کړي شو نو د هر څه به بند کړي شو اوس دیو خپل تبلیغونه کوي خو پټ پټه کوي ښکار نشي کولای اوس دا مسله خو سامنے شوا دا اوشوا اوس په دې باندې فتوا بنا ده فتوی دا جدید مسله ده د علماء حضرات دیو باندې فتوا داسې ده
چې یو به د دې سره کاروبار نه کوي، یو به د دې سره رشته داري نه کوي، نکاح به په ښځه به په نکاح نه ورکوي او نه به یې تکې حرام دي. یو به د دې سره دوستي تعلق نظام نه ساتي، دا حرام دي. زمونږ یو ملګری دی هغه وایي و چې قیدانې کوم ځای ته درشي سر دې کټ کوم، وایي نه دا د ریاست کار دی، دا ستا کار نه دی، دا د ریاست ذمهواري ده، قانونا ته د هغه نه سر نشي کټ کولی. دیو عبادت هم کوي، منځ هم کوي، دیو قربانیان هم کوي. علما ذکر کوي چې د دیو سره به که د چرته په 2 کسانو کې د دیو کس قربانۍ کې حاضر شو، قرباني د سره وکړه، د ټولو قرباني خرابه شو. د دنیا لین دین تجارتي نظام دا موږ د یهودیانو سره کوو، حلال کې یهود زموږ سخت دشمن دی. د مسلمان سخت دشمن دا یهود دی، او دا د اوس نه دی، دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه راستارټ دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اهل مکه والا سخت جنگونه وسره شوي دي، خو دومره دشمني وسره نه ده پاللې. د هغه کسان اکثر مسلمانان شوي دي، خو زموږ سره چې د هغه دور نه سخت دشمن دا زموږ یهود دی. خو یهود دا یهودي فخري وایي چې زه یهودي یم، دا نه وایي چې زه مسلمان یم. عیسایت مذهب وایي چې زه عیسائی یم، نصارا یم، دا نه وایي چې زه مسلمان یم. هندو وایي چې زه هندو یم، مسلمان نه یم. نو اسلام د هغې سره د لین دین د تجارت اجازت ورکړی، خو د قیدیاني سره د تجارت د لین دین نشته. علما ذکر کوي د دیو د مصنوعاتو هم امنا وخت د مصنوعاتو بیان به درته وکړم. علما ذکر کوي چې د دې مصنوعاتو نه به ته بایکاټ کې، د قیدیانه چې څومره مصنوعات دي نو د دې نه به ته بایکاټ کې. که تا ته دا پته ده چې دا شی د قیدیاني دی، د قیدیاني د کارخانې دی، او ته بیم اخلي، نو دا ته قیدیاني ته یو فایده ورکې، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان دي، د خاتم النبیین په جامه دشمن دی. د دې د مولانا سرفراز خان صفدر سے بھی اوزے دے نو میرا نیر دے اگوی دا کنیڈا پارلیمنٹ میں بیان کھو وی دا کنیڈا پارلیمنٹ اتا اکثر قیدیانی دیر زیاد تے و یهودیانو په ما باندې دا سوال وکړو چې قیدیانی خو ستا هر څه مني، ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مني، ستا اعمال هم کوي، قربانین هم کوي، تاسو ولې دې ته کافر وایې؟ وی الله رب العزت زما ذهن ته دا خبره راوسته
وای ما ورته چې يهودي عیسایان خو ستا موسی علیه السلام مني مونږ ستا موسی علیه السلام منو ته ولې موږ په یهودیت کې نه شاملې دغه شانت قیدانه زما خاتم النبیین نه مني نو هم مونږه دا په اسلام کې نه داخلو څوک چې خاتم النبیین نه انکار دی دا مسلمان نه دی نو زما ورونو خصوصا ځان د داسې د قیدیانانو د مصنوعاتو د دینه به بایکاټ کوو چې ته پوهېږې چې دا قیدیاني شی دی تاسو به وایئ چې موږ له پته بسئ الحمدلله ختم نبوت والا دفاتر چې څومره دي هغې په دې پسې سره د دلایلو ګرځېدلي دي د دې مصنوعات کارخانې راوچتې کړي دي او په هر مسجد کې لګېدلي دي چې دا د دې کارخانه ده د دې کارخانه ده دا د یهودیا د قیدیاني کارخانه ده نو دا زما اوس دا لوی جهاد دی چې ما او تا د قیدیاني د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو الله رب العزت ما ته ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله